بس دا نه ما پسې کم شو. شپږ کاله وشو په سترګو مې لیدلې نه دی خو جمدی دی انشاءالله. زید الله خبرې کوم ولد سعدالله. زما کشر ورور حمید الله ولد سعدالله نوم و. عمر یې تقریبا 19 کاله 14 کاله و. ټین ایج کې و. د هغوی مطلب چې سبق یې لا کمپلیټ نو 10 کې امتحان ورکړو او هغه دوران کې هغه شوتل ریبلو د پټي نه او پټي کې هغه ټایم کې پر اصرار طور باندې څوک راغه ګاډي کې او هغه مطلب اوچت کو غیب کو نو تر 2014 نه والا تر اب اوسه پورې دا 2020 روان دي نه مې پته ولګي دا نه سره رابطه شو نه سره مور پلار سره ملاقات شو. د درو کالو نه مونږ اسلام آباد کې میسنګ پرسن کمیشن کې کیس دایر کړی دی او هغه کې مونږ لس 12 زمونږ رغو شو هیرینګ شو چې هغه کې هیڅ ریزلټ راونه وته. نو هغه د وجه د روډ د خفګان د وجه د ما والد صاحب ته په 2016 کې په AFIC کې دغه بایپاس شوی دی او مور می نظر وسره واپسې په جړه دغه نظر ختم شو. نو زما د مطلب حکومتي خواستکارونه دا هغه درخواست چې هر کاغه کې څه ګناوي یا څه مسله وي نو کم از کم دونی چې عدالت ته راکې او چې کم از کم ملاقات خو سره زما مطلب مور پلار وشي او د دوی او تسلی وشي. نو دا خاص کوم د عمران خان صاحب نه او د چیف اف آرمی سټاف صاحب نه کیرا کاغه کې څه مسله وي نو دې مطلب چې مطلب سرګند دي شي چې عدالت ته راشي او مطلب دې سره ملاقات وشي. او هغه انډر 18 دا هغه څه دونه مسله نه و صرف دا چې کلی کې به دکانداری کوله او بس الله دې رحم وکړي او هیڅ پته نه لګي تر اوسه سره زموږ د چا ملاقات ونه شو. بس دا نه ما پسې کم شو پلار ورپسې اپریشن وکړو په سترګو مې لیدلې نه دی. شپږ کاله وشو الله دې په خپل رحم وکړي نو د هغه همزولو ته خفه کېږم او جاړو کوالو ته بس که الله دې په خپل رحم وکړي نو الله به وتلی دی الله به راولي د الله نه تمه کوو ځکه چې زما بچي خو ټول عالمان دي او حافظان دي خپل سبقونه وایي او دغه کوي بس الله دې په دم رحم وکړي اخیره او بس څه ډاکوان نه دي دغه نه دي په کلي کې د ماره بچو تپوس خلک وکړي خو بس الله وکړو څه به وکړو. زما په اړه خوب چاته دی ګوره ټوله شپه ژړاګانې دي چې باران شي خدای چې زوی به مې په کټ کې پروتي که په بړستنه کې به څه به یې اغوستې چې اختر راشي په جاړه یې تېرومه څنګه جامې به یې اغوستې خلک ښکلې ښکلې جامېګانې یې غوندې او زه ورته خفه کېږم کشر زوی مې و بس الله دې پې خپل رحم وکړي نو ځین خو د زړه کې راله غار جوړ کړی په نظر م دغه دې کم شو پلار یې اپریشن وکړو ما دا دی د زړه اپریشن یې پلار وکړو زما هم دغه د سترګو نظر کم دی او خپو کې مې دم نشته اړه مې درزېږي بس زړه مې خلاص دی په ژړاګان پلار ته خو غږ نه کوم دی د اړه بیمار دی بس په خپل لږ دننه تېروم الله دې رحم وکړي نو پار دستور چې ملاقات مو سره وشي را واپس یې کړي خو ماشوم د ظلم جرم نو ماشوم پاکو د پټي نه راله بوتلو منګه تلو ضرور دغه له تپوس له پېښور نه نو املو کې لاس کې وای ماته مزه لکه ناوخته دی نور پرېوتو د وې نظم لږ شوتل خو به غواله راوړم که نه او بس بیا واپس رانلو او بس املو کې لاس کې واغشتو بس لاړو ووتو شوتل لږ ریبلې و او بس دې وړو اشاره ته ورته وکړو بس دې ورلو نو بس ګاډي ته ورو په خپله ګاډي له ورلو ځکه دې مېلمانه دي په لار ګاډي تلو نو زنګ بچي خو ټوله قدر کوي د رغ بس الله دې په خپل رحم وکړي نو
حمید الله او ولد اسدالله دا زما زوی شو پټي ته لاړو شو تلې رودلو او دا هغه دی نه چې نو موټر کې کسان راغه او هغوی واک بویتلو ما خو زه خو نه وم خو کور وم بیا کلي هغه دی نه ماشومان راغه او هغوی راته اطلاع راکړه چې دغه شانتې ستا زوی بوتلو په موټر کې وی تښتولو بیا هغه هغه ته چوکۍ ته ور هملته ما اطلاع ورکړه نو هغوی هم راغه موقع یې وکتله او د موقع نه بعد بیا د ما نه راپورټ واخیستل او دغه شانتې ځینې بیا ما درخواستونه ورکړل د هغې نه بعد ای کورټ ته مې ورکړلو 11 کور ته مې ورکړلو او دغه ته چیف اف آرمی سټاف ته مې ورکړلو آی ایس آی ډایرکټر جنرل ته مې ورکړلو او اوسه پورې څه پته ده 14 کیس هم وشو په اسلام آباد کې آی سپریم کورټ کې او اوسه پورې هېڅ معلومات ونه شو حمید الله ولد اسدالله دغه وخت کې چې 12 کې امتحان ورکړو 2 میاشتې پسې بیا ریزلټ راووتو او د عمر چې دغه 15 کالو تقریبا او چې غیب کړی شو نه دا شپږم کال دی 23 جنوري کې به شپږ کاله برابر شي ملاقات ورسره نه شي جنسي والا راغلی ما نه بیان اغشتی دی او بیا چې دی نو ای کورټ ته سپریم کورټ ته چې تللی ما اسلام آباد ته دیا 15 کیسه مې تقریبا هلته کې وشو هغوی ما ته وی چې وبشي انشاءالله وبشي دغه شانتې وایي کیس به وشي بس فعال بیان اخلي نو بس دغه شانتې وایي چې وبشي انشاءالله وبشي خو جمدی دی انشاءالله هغه ماشومان راغلي وو هغوی وی چې دغه شانتې ګاډي راوستلو سیول کپړې کې او هغوی چې نو هغه لږ پورته کړو دغه ځای نه شوتلې رودلو شوتل بس اوچت کړلو په ګاډي کې واچولو پرېتلو مقامي پولیس خو مخامخا به ورسره خو ځکه چې هغوی خو که پولیس کاته خبره نه کړه وی دغه ورسره سیول کپړو والو ما زه آرمي کې ما یو 10 کال نوکري کړې آرمي ودا ریټیر شوم او اعلان کې خپل د آرمي نمبر مې ورکړی هر څه مې ورکړي په درخواست کې دي او دغه نه کوي خپل زوی میلو شي ما ته میلو شي ما د هغه د وجې نه بای پاس اپریشن هم کړی